دې دور کې زمونږ ایمانونه دا انتهایی کمزوري او ضعیف ایمانونه دي. دومره کمزوري ایمانونه دي زمونږ د اورۍ د دانې منګې د هغې موافق دا زمونږ ایمانونه دي، دومره کمزوري. داسې څوک په دې زمانه کې دا نشي ویلی چې زما ایمان قوي ایمان دی، زما ایمان دا مضبوط ایمان دی، دا قطعا نشي ویلی. ځکه ته سوچ وکړه چې یو کس 2 ګنټې، یو کس 3 ګنټې فلم ته کېناستی شي، دغه رنګې سکرین ته کتلی شي 3 ګنټې، 4 ګنټې فلم ته، میچ ته، دغه رنګې ډرامو ته کېناستلی شي، 50 قصه او 100 قصونه دا کتلی شي، لیکن 2 منټه دغه رنګې نیمه ګنټه پاو وخت د قرآن دپاره نشته. دغه راسه کې 3 او 4 منټه دا د مونځ دپاره اوسه نه وي، مونځ قضا کوي لیکن فلم ګوري. دغه رنګې مونځ قضا کوي میچ ګوري، مونځ او تلاوت پرېږدي، هغه 50 قسطونه 100 قسطونه ډرامه ګوري، هغه سر ته رسوي. دا تاسو چېرته سوچ کړئ دا خلک کم طرف ته روان دي. زمانه څومره په تیزۍ باندې بدلیږي، خلک کم طرف ته روان دي چې یو سړی 2 ګنټې 3 ګنټې فلم دا کتی شي، 4 ګنټې موبایل ته کتی شي، لیکن 10 منټه دا د مونځ دپاره داسې نشته، 2 منټه دا داسې مونځ دپاره نشته. دا زموږ ایمان دی. او بیا کلک وایي زما ایمان داسې دی. په دې دور کې د ټولو نه ضعیف خلک په جسم په اعتبار سره، د ایمان په اعتبار سره دا مسلمان دی. د هر څه په اعتبار سره چې کمزوری دی دا مؤمن کمزوری دی. ځکه چې د قرآن دپاره داسې ټیم نه وي، د مونځ دپاره داسې ټیم نه وي، د الله رب العزت دپاره داسې ټیم نه وي. د هر څه د دین تمام شعبو کې یوه شعبه داسې څوک نشي ویلی چې ما ټوله زندګي هغې ته وقف کړې ده، یو قسم داسې نشته. که عالمان دي که عوام دي، ټوټل په ټوټله په کم طرف روان دي. دا ولې؟ دا صرف او صرف دا زموږ د ایمان کمزوري ده. چې کله ستا ایمان قوي، کله ستا ایمان مضبوطي، نو بیا به تا ته ډېر اشیا مهیایي، لیکن قرآن مجید الله رب العزت د پیغمبر احادیث به ته نه پرېږدي. خامخا په ورځ کې به نیم وخت ستا د الله وي، ستا د قرآن به وي، ستا د احادیثو به وي، لیکن په ورځ کې د ورځ کو مونږه 5 حصې کو، نو څه 5 واړه حصې دا زمونږ د غیر دپاره دي، دا زمونږ د بندګانو دپاره دي، دا د نورو خلکو دپاره دي، لیکن زمونږ سره د الله رب العزت دپاره ټیم نشته. الله دپاره ټیم وباسئ. تاسو سوچ وکئ، ګوره چې انسان دومره هر څه ګوري، بشتره کې ماخوستن نه سملي او 3 ګنټې فلم ګوري، ورځې کښېني او 3 ګنټې میچ ګوري، او الله رب العزت دپاره ستا ټیم نشته. نو ته څنګه وایې چې زه مسلمان یم؟ کوم طرف ته ته روان یې یار؟ لږ سوچ خو وکړه.